السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة. دا کتاب چې دی الاحادیث القدسیه په نوم باندې دا په دې جلد کې دواړه جلد داغي کتاب را جمع کړي دي کې هغه احادیث دي صرف چې هغه ته حدیث قدسی ویل کی. حدیث قدسی هغه حدیث وی چې هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی دا سوي دي، یعنی د قران آیت نه د قران نه علاوه احادیث وګي چې الله تعالی دا سوي دا حدیث قدسی. نو هغه احادیث په دې کتاب کې راجمع کړي. نو تاسو ته دا مسله هغه معلومه ده چې د قیامت پر ورځ باندې حقوق الله کی او حقوق العباد کی. حقوق الله کی اول تپوس پر سکیږي مزبارک، او حقوق العباد کی اول تپوس پر سکیږي قتل بارک، یعنی چا چې قتل کړی وي یو مسلمانې وجلی وي داغه وینه توی کړی وي د دې تپوس په اول الله رب العالمین کی. تر دې چې آغا وړي وړي پوچې ماشومانې جنکې چې مشرکانو کافرانو جاهلانو غیب وجلې داغه تپوس په موشي اول چې دا په کوم جرم کې دا ماشومانې و دې څه ګناه و د دې وړو وړو جنکو د دې څه جرم و اذل موعوده سئلت بأي ذنب قتلت. او نن تاسو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا چې قیامت نمخ کې مرګونه به عام شي او ځای په ځای ګوره بس علما نیکان خلک هغه هم وجلی کی. اوس پرون واقعیا شي تاسو ټول ته معلومه ده او دا هغه ما خطبه کې چې کوم مسله بیان کړی و چې کله ته یو کس پسې خبرې کوي کنه یو ځای لګي بل ځای لګي بل نو ناکار خلک را پاسي او هغه وي دا خراب کس ته وی وجه ثواب ده، بل درېمګړې کس وته وي جوړه تا ته پته ټول خلک خبرې کوي دا غسړې نه وی وجه هغه پکې دنیوي مفادي څوک ته غلطه فتوا ورکي او هغه انسان دنیا لکه عبد الله ناصر رحمانی حفظ الله تعالی هغه هم دا یو مسله ذکر کړ دا ډیره ښه خبره ده. وای اول چې ده تنفیر وی معاشره کې تنفیر، یعنی دا فاسق دی او دا فاجر دی او دا ډیر ګناګار دی او دا خراب سړی دی، خبرې شروع شي نفرتونه خوریدل شروع نفرتونو نه بعد بیا سوی دا وی چې د تکفیر دا کافر شو دا کافر دی دا کافر دی هغه کافر دی هغه کافر الکه چې هر ډله وی صرف مون جنت ته ځو دا ټول مسلمانان بس لکه هغه کافر شو. د کفر فتوی ولګي نو چې کفر فتوی په لګي بیا درېمه درجه ته سي تفجیر بیا وی چې بس اصوله ختمه وای دماغي په کې دغه سی ولي نو بنیاد د سنراله دا خبرونه هغه نفرتونو خورولونه دغه غلطو فتوو د لاسه او دا ډېر خراب شی دی. الله رب العالمین وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بينهم. خې خبره کوي د جبه نه خې خبره ادا کوي شیطان فساد پیدا کوي. تاسو نو د خبرو ذکر په یو آیت کې او بیا د جګړو د فساد ذکر اخ کې ورسره وو، یعنی کم ځای کې چې شر فساد جوړ شي کنه کورونو کې وګوري جماعتونو کې مدرسو کې ملک کې
هغه د خبرو د لاس رواني خبرې وچا کړي او دا غي نه بس ملکونه روان شي. مانن د پنجاب یو ډاکو غټ ډاکو دغه پړاو ژوند بارکه وای داغه پلار چا وجلې او ترولم چا وجلې خو تعلیم معلوم کو میندو یو چا بل چا بس دشمنه پرېږي دی یو دا نو هغه دا پریخي چا ورته په جرګه کې پیغور ورکو د چا خبرې کې تلو د چا مسلې حل کولو کې نو چا ته پیغور ورکو چې ته الګ مسلې حل کوو زمونږه او خبرې کوو زموږ په مسلو کې چې اول د پلار او د تر بدلا واخله غیرت وته پیغور ورکو هغه لاړ وسغه دغش دنیا مرګونه یو خبره خیال خبره یا انسان جنتی کیوم او یا جهنمی کیوم خکیم او تباکیم دا یاد ساتي چې څومره دنیا کې وچت خلق تیر شي دي کنه نو هغه همت پس سوا شو په خبرو باندې مور پلار وته وي خلق وته تبا عظیم انسان جوړيږي تبا ان شاء الله دا کوي تبا دا کوي نو هغه همت سوا کی حوصله سوا کیږي هغه په مخ کې زی او واقعي کامیاب شي او زمون کورونو کې سي غلطي خبره ته خاري تو خر دماغي تو هیڅ نه چي کوله تا نه زمونږه خیر نه شولې دله ستا فائدہ څه ده ستا خو مازغي کار نه کوي نو هغه ماشوم هغه بيخي ذهن خرابي تر دې چې هغه وایي چې زه هیڅ نشم کولی بیکاره ته نه جوړ دا سوشل یو ټول ماشومان چې پیدا کیږي هغه کالج مالج ویلی او راغلی هیڅ نه وته پیدا کړ الله رب العالمین فرمایي چې لا تعلمون شیئا تاسو پیدا شي په هیڅ نه پوي او واقعي په هیڅ نه پوي غرور بیا ذکر کوي نو دا دغه د معاشرینا د خبرونه د دین اغي ذکر کوي نو که خبره او خو ماحول ته ملاويږي خو جوړ شي او بد خبره بد ماحول نو اغي خراب جوړ شي نو د دې ډیر زیات هغه فکر پکار دی نو ما تاسو ته دا خبره کوله چې اولنې تاسو په حقوق العباد کې هغه د مرګونو په اړه مرګونو چو او ډیر خو واضح دي یعنی کله کس نه معلوم خو قیامت پر اس خو الله به ښکارا کوي کنه دنیا کې وي نامعلوم نو چا وسراله سو کو ویشته ولاړ خو لیکن آخرت کې ښکارا کیږي یوم تبل السرائر الله پاک به پټ رازونه ښکارا کوي چا چې پټ سکو بعضی وخت کې داسي چې یو کس ته وایي چې را دغه سیمړ شو بیمار او مړ شو پکینا چا ولا زهر ور کړی لګ ولا خوراک کې زهر ور کړی څوک پچا جادو کوي څوک بل نظری کی لکه حدیث کې راځي نظری کېدو د وجه ډیر خلک مړ کیږي نو دا خو دنیا کې پته ونه لګي دا چا نظری کو چا دل چې د نو زار ورکول او یا خوراک کې څور کول یا په وو کې څور کول یا هغه خو الله ته معلوم دي کنه نو د هر څه حساب بکیږي او الله رب العالمین نه څه شی پټ نه او حقوق الله کې اول حساب هغه د مثبکی خود دې ځکه یو ډیره خیسته خبره هغه د دې حدیث نه زتا ست ذکر کومه یعنی فرایض او کتلی شي فرض اصل شی فرض دی کنه لکه دا یو مسله ده کته فرض مز نه کینو ک ډیر نفلونه کوي هغه نفلونه قبلي دې خبره ته خیال را نه لې یو کس ته فرض مز نه کوي او چې ګورې نو کله اشراق کوي او کله وې زه تهجد کوم فرض مزنه کوي نو دا نفل مزونه به قبول شي یا یو کس دی
هغه فرض زکات نه ورکي او د مور پلار باندې خرچه کول په هغه باندې فرض دي او د خزه او بچو باندې خرچه کول په هغه فرض دي دا خرچې نه کوي نه خزه او بچو له سور کوي نه مور پلار له سور کوي او یو خالګیا دی الته کې وړ ور کړل الته غوړی ور کړل الته پیسې وېشلې نو دا صدقې به الله قبول کړي چې فرض نه پوره کوي نفل به الله څخه قبول ها که فرض کوي یعنی زکات ورکوي فرض منځونه کوي خو لیکن کوتاهی ده نه پکې وشوه یعنی کله دې کم ورکړي دي کله دې کم منځونه کړي دي یا پټیم دې نه دي کړي یا یعنی رستو شوه رکعاتونه دې جمع سره دي مختلف خبري راتلې شي کای فرض خو هغه کې کمزوري دي نو دا مسله ده چې ستا چې کله د موز حساب کیږي نو الله رب العالمین ملائکو ته وایي چې د نوافل وګوري نو هغه نفلونو سره به د فرض دا کمې پوره کی الله پاک خپل فضل سره څومره د الله غټه دغه سی وایي ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك طول عملنا په دغه طریقه حساب بوش دغه نیرانی ول وغیرہ هغه ودا سوچ څنګه ته حج لته وی حج فرض دی په جون کې سوزله صرف یو ځل اوس حج کې تا نه کوته یعنی شي خیال دې نه کړه تا اوس نفلی حجونه کړی دي یا تا عمره کړی عمره فرض نه ده نو هغه سره الله پاک ستاسو دغه فرض کمه پوره کی زکات تا ورکاو خو لیکن کله د کوته یعنی پکې شي دي نو ور سره تا نور صدقې ډېر ډېر کله غریبانو یتیمانانو مسکینانو کونډو لا ملګرو لا گاونډیانو لا یعنی جمعات مدرسو کې ځای په ځای تا نفلی صدقې ډېر کړي نو پاغي باندې ستا هغه فرض زکات هغه مسله اکمه هغه الله پوره کی دغه رنګي فرض روجي دي پاغي کې تا ګړبړ کړي ده روجي به نیولې خو لیکن کله به روجي په خلبانه کله غاني موریدي کله به غیبت هم کولې دروغ به دی موي و به روجاو جمعات نه به عمرانه لې نو فرضو کې مسلې راوستي نو نفلی روجي چې نیولې نو هغه سره الله پوره کی دا سي ټول عملونه نو دا نننی حدیث مقصد هغه داو چې فرض عملونو سره سره د نوافلو هغه ډیر خیال ساتل پکار دي ځکه دغه نوافل دې سره انسان د الله محبوب هم ګرځي فرض سره او نوافل سره نور محبت سیوا شي بیا انسان د الله د رضا جوړ شي الله پاک چې څنګه خوغي د هغه سي اوري هغه سي خبري کوي هغه سي ګرځي را ګرځي ټول کارونه د الله د رضا مطابق شي سره کله چې د فرضون کوي او نفلونو دغه خیال ساتي بیا دا مسله ذهن کې کیدی چې نیت عمل لټي ضروری ده که نیت خرابونو عمل دی بس لاړ نیت په د الله د رضا یو خبره دوی د دین مخکې عقیده درست عقیده مشرک سړي عملونه نه قبلي که قبلي تاسو به خبر یې چې ډیر غیر مسلمه هغه هسپتالونه جوړي بلکې صرف کافرو باندې نه مسلمانانو ملکونو کې چې زلزلې او سیلابونو راشي په بشمار مال را لېږي او هغه په زمون په حساب کتاب کې نه راځي دور ډیر مالونه زلزلو لېږي کنه لېږي غیر مسلم سیلابونو کې یو شی بچ داغه الله قبلي نه قبلي ولی عقیده صحیح نه ده ایمان بګی نشي نو عقیده درست پکار ده نیت صحیح پکار ده اخلاص پکار ده او عمل په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکار اوس سحر 2 رکعات فرض دي 2 رکعات دي 2 رکعات سنت او 2 رکعات فرض یو کس وی چې رزوبا 2 رکعات سنت وکم او زه 2 رکعات فرض په ځای باندې با 3 رکعات فرض
ثواب به ډیر شي. څه خیال لري ثواب به ډیر شي او کنه د سره ګناګار شو موزیمونه چړو ولی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خو نه و چې هغه سلو رکعه هغه 2 رکعات کړي به مونږ هم 2 رکعات دا چې د جون ټول کارونه هغه کې بګوري چې د پیغمبر د طریقې مطابق باغه کوي ځان نه به کې طریقې هغه نه جوړه. او اخیری خبره دا یاد کړئ ټول عملونه دي کړي دي خیستا عملونه کول اخر کې گمراه شوسو ارس هغه باغ ته او قرآن کې مثال راغلی کاکا هغه باغ جوړ کړي او اخر کې باغ تباش باغ وسوس. نو تاسو نن څه کې دا نن څه یو مرز جوړ شوی دی بوډاګان او بوډاګانی دي ټیک ټاک ته دغه تراوتی دي او ګډاګانی دي او ډانس ته به حیران شې کدي بوډا باندې څه چل شي هلکه د آخرت فکر کوا نو ټول عمر سمو او اوس چې دنو ګډا تراوت او دغه تراوت په اخر وخت کې خراب شي نو که په خرابو اعمالو یا په خرابو عقیدو انسان خاتمه وشو نو بیا هم کار خرابي او که به ایمان انسان لاړو بیا خو مکمل کار خراب شي. نو دا خبره ډیر ضروری ده چې انما الاعمال بالنیات هم ده خو بالخواتیم هم ده چې خاتمه دي هم په ایمان شي. که سړی به ایمانه دنیا نه لاړ ډیر خلک دی الله دې رحم وکي او بس هغه دغه ارمانی چیرې په ست طریقہ د انګريزانو یو ملک ته ورسمه خلک ور په ځانونو وجني دنیا پیسې مور کې پټي خرڅي او په ځنګل او په دریابونو په غیر قانوني لارو باندې زی وي چې مرګ پکې د خو بیا هم زما ځان رسي. نو ډیر خلک داسي څه خلک خو ځان حفاظت کوي خپل ایمان اعمال ارسه خیال سي خو څه کسان الته کې بالکل لکه د اسلام غ لباس ځان لري بدل شي وې دا چا ویلي دي چې اندوی سره واده نشي کوله او دانش کو دا پریګدار هرڅه دا کول شي. اسلام هغه لباس ځان لري نو دیو جنا دا مسله ده من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير نیک اعمال کوي نو الله رب العالمین توفیق درکړي دا سې نیک اعمال چې اخلاص پکيو نو مرګ بدلوم په خیر باندې راشي جون بدیم په خیری او مرګ هم په خیر یعنی ایمان په حالت کې راشي. او که عملونه دي اخلاص والا نو نیک اعمال دي کول د اخیری خبر واوري ښه بس ختمو مدرس لکه حدیث کې راغلی دي چې کله انسان عملونه کوي او د جنت ته بالکل بس داسي یو لاس یو لیش رانږدې وي او جهنمی شي نیک عملونه کوي جنت ته رانږدې دي خو جهنمی شو ولی آخر کې غلط شروع کړي. کله یو سړی بد عملونه کوي جهنم ته نږدې دي خو لیکن آخر کې الله په فضل وکړو توبه وستلا نیک شو او پته وته نو چې سره زی بازو مړ کېږم هغه واقعیت تاسو ته معلومه ده کنه هغه حدیث چې کفل فنوم باندې یو کسو کفل یو ذل کفل پیغمبر هغه نه کفل ټول ګناونه به کول او په کوم شپه چې مړ کېدو دغه شپې نوم چې دی یو جنې سره بدکارۍ را ده هغه ته وی چې د الله نه ویریږي بس د توبه ویسل هغه خبرو په اثرو کو توبه ویستله او کورته لاړ او دشه او دغه شپه کې الله مړ نو الله جنتی اوس د ته څه پته و چې زما د اخیری شپه او الله په فضل وکړ. نو دلته یو سوال راځي چې را دا خو یو سړی باندې کوملونه کوي او اخر کې بس چې په غلطو بشي او جهنمی بشي ټول نه کوملونه غم لاړ. نو دا چې کوم سړی صحیح اخلاص سره نه کوملونه کوي دا خاتمه نه خرابي دا اصل کې دا کس خاتمه خراب شي. ابن قیم رحم الله فرمایي چې هغه عملونه ظاهر کې د نیکانو عملونه وو خو هغه حقیقت کې د نیکانو عملونه نو اخلاص سره یا د صحیح نیت سره یا د پیغمبر تابعداري مطابق هغه داسې نو هغه واقعا ما تاسو وی ابن جوزی رحم الله
ذکر کړ دا وایي یو مشر کس په بالکل لومبي صف کې مستولاړو مونږ ټول بہته حیرانو چې دا څومره نیک سړی هر موس کی ځان را رسول او لومبي صف ته ځان را رسول دا هغه جمعهتون کې پتري کم کې چې خلک ډیر زیات راځي ال تړومبه صف نیول ډیر ګران کاری دا خو دلته مثال کسان کم یا بل هغه خو ارڅړې وړومبي صف ته راشي دویم ته راشي نو مونږ به حیرانو دي لومبي صف ته را رسي وای اولاد نو اولاد نو کورنۍ کې اولاد نو معشوم هغه کر الله پیدا هغه لګرالوي شو او الله هغه معشوم مړ اوس شته دي اولاد او چیراله ډیره موده بعد هغه الله وفات کړ نو وې دغه بابا خبرې شروع کړلې چې الله اغسته دي نو راکاو دی ولې نو مونږ پوښلو چې د عمل چې دا ډومبي سب کې جنا دا عبادت نو دا عادت واسي عادت جوړ شو بوډا او بس راتو نو سبه جمعه ته ځان راځي نو دیو چې دا ډیر زیات ضروری دی چې خپل عملونه هغه خالص د الله لپاره هغه وکړي او ځان ته فکر وکړي شي او د بل نه فام لګ ځان طرف ته راوړل شي مونږ بس خلکو ته ګورو دې داسې دا کاکا یداس یو ملګری او هغه غلط لارونه نیکه طرف ته راغی لومبي سب کې مسکو دا سم خپل او تاسو ته واقع به لومبي سب کې مسکو زه خوشاله ما غو خوشاله خلک چیرې دا خو ډېر نیک سړی جوړ نو سره زی بعد هغه یو کار شروع هغه دا کار شروع کړ چې یو ته وی یو بل ته وی دا پلانې د ندوره کاته تیری دا پلانې چې موضوعینو راشي دا پلانې داسې او داسې خلکو بس یو لګي دا خلکو حساب کتاب شروع کړ ما وته الکه دا مکوا دی خو بیام لکه یو رکعت تی تلی یا روستو راشي ته خو د سره راتلین الله در باندې فضل وکړه کنه الله در باندې فضل وکړه جمعه ته راتل شروع کړل نو دا شی مکوا دا خلکو بس خلکو حساب کتاب مشهور کو هغه وینا دا داسې او داسې یقینو کا هغه باندې داسې کارو شو چې هغه جمعه بیا پرې بیا لاړو دغه قضیه نو دیو جنا لکه الله پاک پیغمبر ته وي ته په خلکو باندې حساب د پاره معنی را لګي دی باندې نگران نه بس تو صرف مسله بیان او حق بیان الله رب العالمین او تاسو ټول قرآن او حدیث د زده کړې او د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله.